چې زما محبت به د ستا سره بنده علي چې کله ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت کې. الله وایي او بیا وی چې زه به د ستا مغفرت هم هله وکړم چې ته د پیغمبر په طریقه. نو زه تا ته دې کې یو اشاره کوم، کم سړی چې ډېر ځان ستړی کړي که نه، هسې ته ماته ووایه مونځ دا چا حکم دی؟ الله. دا چا حکم دی مونځ؟ روژه د چا حکم دی؟ زکات د چا حکم دی؟ دا به د خپلې طریقه باندې مونږ ځان نه کوو، یعنې د الله د حکم به په خپلې طریقه پوره کوو او که نه د پیغمبر په طریقه به پوره کوو، پیغمبر طریقه. نو ګوره دا ماښامې مونځ الله فرض کړی دی، خو دغه رنګې طریقې دا ده چې 3 رکعاته به کې د لومبۍ 2 رکعاته ډت ورپسې 1 رکعت تش دی. نو یو سړی وایي هې عاصم 3 رکعاته خو دې هسې داسې وایي که نه چې مړه 3 رکعاته کوم نو دغه 3 رکعاتو په ځای باندې 10 رکعاته ولې نه کومه؟ الله به ډېر خوشحاله شي. نو آیا نو دغه مونځ به د قبول شي؟ د الله پرې ولې نه قبلېږي؟ الله وایي فتبعوني، اطاعت وکړه زما د رسول. دا اساسان خبره ده، زما د پیغمبر تابعداري وکړه چې کوم تعالی را لېږلی دی. نو یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم، زه به د ستا سره محبت هله کوم چې ته خو زما د پیغمبر په طریقې مونځ وکړې که نه. یو سړی زکات ورکوي خو د دې طریقه د پیغمبر نه ده، نه قبلېږي الله. یو سړی حج کوي خو د دې طریقه هغه نه ده چې کوم پیغمبر ویلې ده، نه قبلېږي الله. یو سړی مونځ د ټولې خبرې دغه شانتې شوې او دی یو کار کوي خو د پیغمبر په طریقې نه کوي، نو دغه الله ته نه دی قبول. نو معلومه شوه چې د پیغمبر په تابعدارۍ کې د الله مینه محبت پروت دی او د پیغمبر په تابعدارۍ کې بهانه او مغفرت پروت دی.